السلام عليكم. السلام علیکم منتظر دادا. السلام علیکم. وعلیکم ګل الویشه سلامونه نیکه هیل احترامات. منتظر خان یم سیف لایف فاونډیشن تراغلی ما یو مریضو زما د کلی اجازه ور پیلوږي چې هغه مې راوسته دی په دې هیله د ډاکټر ظهور په ولا کومه دا ډاکټر ظهور زما داسې یو ملګری دی چې یو ښه انسان، یو روغ انسان، یو ښکلی انسان. بل د هسپتال داسې هسپتال دی چې زه هسپتال یې سیم نو زما دا کلیوالو چې ډېر په بدل دی، تاسو بیا وینئ، تاسو زما خواست دی دغه ټولو پښتنو ته، ټولو ملګرو ته چې داسې غریبه طبقه نه یا مطلب دا دی داسې یو نوجواني نه، بل دا یو ښه کاریګر دی، دا ویښته کټینګ کوي، ډېر د ښه سړي زوی دی، د دوی پلار والد صاحب ډېر تکړه دی، دا دې غریبانان دي. نو هغه ما د ظهور بھائی سره رابطه وساتله. ډاکټر صاحب په خپله وایي چې یاره بھائی دا زما د کوشش دی چې یاره چېرته مریض وي، چېرته غریب وي، چېرته مطلب دا دی داسې بې ځایه ځای پروت وي، نو د غلط تاسو په خپله دې جوب ته ورننوتې و، د اور جوب ته ورننوتې و، هغې سېدلي دي، د ویښته مېښته یې رسېدلي. هیله لرم چې دې ځای نه زه بوځم ډاکټر صاحب نو ماله بل شن نه کوي که خیر انشاءالله ضرور بالکل دا به انشاءالله یو سور لکه خیر انشاءالله دې کې به کافي چینجز راشي. دا اوس چې په کوم حال کې دی انشاءالله به دې حال کې به نه وي د خیره. او بالکل باقاعده تا خو دلته زه هم فیشن لیدلي هم دي چې یاره دلته راشي په کوم حالاتو کې وي، بیا چې 2-3 میاشتې بعد ځینو په کوم حالاتو کې انشاءالله د دې افټر 3 منث یا مطلب افټر ټریټمنټ چې کوم ویډیو ده یا کوم پکچرز هغه به تاسو سره شیر کوو، تاسو په خپله دې وګورئ چې واقعي کافي چینجز پکې راغلي انشاءالله. زه ستا شکریا ادا کوم، ډېره مننه. تاسو زما په یوه کال باندې تاسو ماته وایي چې یاره زر تر زر یې ما در ورسوي. نو عزتمند شي ګله، خوږ سړی، دروند سړی، او د داسې غریبانانو د داسې خوارو خلکو ته خدمت کوي نو الله به یې نه بدرنګوي. او زما به دغه کوشش چې زه هسپتال یې سیم، زه چې چېرته مریض یم د هغه د مور او پلار په صلاح زه به راولم، او تاسو ته هم دغه خواست کوم چې خپل مریضان راولئ دلته. هیله لرم چې دلته به زر جوړېږي، دلته به زر ټیک کېږي، د دې ځای نه چې ځي نو هغه به نشې طرف ته واپس نه ځي. دلته وال نشته، دلته ټکول نشته، دلته کې مینه ده، سره مینه به خورو. او الله دې وکړي چې ټول مریضان ښه شي، او الله دې زموږ د وطن نه نشې ختمې کړي. امین ثم امین. تاسو نوم دی؟ زما اجازه نوم دی. اجازه. څه کار به یې کوو؟ ما دې د ویښتو جامتونو کار مې کولو. ښه د ویښتو ښه استاد یې او ښه پاپولر کاریګر یم. پاپولر کاریګر اعلی کاریګر دی، ښه تکړه سړی. د ریکارډ سیل نه مې څلور مقابلې وګټلې، د بوکسینګ د ښه کیداري سړی مې تقدیر را سره سات نه راکوي، پته نه لګي چې دا په کومو دغو باندې زه راوړېدلی یم، نه پې چا راوړی یم، په خپله پې راوړېدلی یم، په خپله پې راوړېدلی یم. او زه د منتظر بھائی ډېر شکریه ادا کوم، دو جهانه مننه چې منتظر بھائی د ما غوندې د ځمکې سړی راواغستو، هغه یې په تخت باندې کېنولو. نو زه به د قیامت د ورځې پورې د ده نیکي یاد ساتم، او د ټولو پښتنو وروڼو به زه دا یاد ساتم چې د ما سره دا همدردي وکړه، او زه به هېڅکله نشو طرف ته بیا نه ورځم انشاءالله. دغسې د ټولو شکریه ادا کوه چې ته یې به دې یخ یخنۍ کې سهار وختي ما ته کال وکړو چې یاره دغسې یو کس یو در ولې میلی ولې بالکل موږ خو ستا تابعدار یو. اجاز بھائی د والد صاحب څه نوم دی؟ حبیب ګل. عین کې کتلي دي دلته دا څه چل یې کړی ځان سره ډېر ګډ وډ حالات کې ځان ته کتی هم نه شم او کتی هم شم، ځان ته به زه څه وګورم، د کتو هغه څه به ما کې نه ژوند خو نور هم ډېر ښکلی دی. دا ولې داسې حالاتو ته لاړې؟ څه ولې ته چې خپله باندې ښه کارګر یې، ښه ښایسته، او خپله باندې چې پاپولر کارګر یې، پاپولر مطلب چې ډېر اعلی کارګر یې، نو بیا ولې دې طرف ته لاړې؟ حالاتو ته بلې مجبوره کړې، څه مسله وه؟
څه د دې غټه مونږ چې دا په زندګۍ کې داسې یو عنوان مې راغلی چې په هغې باندې زه واپس روس لاړم او نور به زه تاسو ته څه ووایم هغه یو غزل کې وایي چې جب دل ہی ٹوٹ گیا تو ہم جیتے جیتے بلا کیا کرے دا زړه د غوښې دی که نه ډاکټر صاحب هلکه مې د اجازه لکه د موږ پوه نن د حقیقت خبره کوم چې زه یو عاشق وم ښه او په خپلې عاشقۍ کې زه ناکامه شوی وم نو زه وروسته دې موړ ته ځکه لاړم ښه صحیح صحیح واده کړم څلور بچي دي څه به یې عاشقانې به مې کوم او او دا د دنیا د څه نشي او نسوار او د هر یو شیز به هېر کړم انشاءالله تعالی خیر صحیح دی انشاءالله زی بله تنګې ډېر ښه نه انشاءالله او دوی به تنګې را سره خیر کې او ډاکټر صاحب ډېر ښکلی دی څنګه چې مخ ښکلی دی داسې زړه ښکلی دی صحیح تا به خوشحاله ساتي ښه ٹھیک انشاءالله یو بل ما څنګه خیر برابر کې زه دې څه شو ماشاءالله ډېر ښکلی برابر او ډېر تولی خو بس پته نه لګي څه وجه ده اوس خو ډېر ښکلی ښکاري د نږدې نه ماشاءالله ډېر برابر او ډېر تولی ډېر ښکلی ښکاري لږ یخني کېږي ښه نو زه انشاءالله اوس په دا ټول ښه شي دی خیره ښه دا هر څه به اوس په خیر کېږي ښه ما دا یخني کېږي دا سپینې مې رابېږي بس ها سینه دې خرابه ده سینه مې خرابه ده خو معمولي نه ده معمولی خرابه درد کوي او درد کوي ها وجود باندې څه دغه شته دی وجود کې صرف د خپې مې معمولي درد کوي دا خپل ها او دا سپینې مې بېږي بس صحیح دی الله بخیر کی انشاءالله خیر انشاءالله هر څه به خیر کېږي دا ټینشن مه نه لري اوس به ته دا ډریپ وکړې دي دا انجکشن مې ته به ته ولیکلې صحیح ده دې سره به هر څه ټیک شي انشاءالله دلته یو انفیوژن وکړې صحیح ټیک شو زه اوس ته ماما راځه ایټالین ته وکړې بند کړه اوس